تاسو دا یو تجربه خو ولګوئ د محمد رسول الله یو 4-5 سنته صرف یوه میاشت یې وکړئ، یوه میاشت، بیا به د کور مشکل هم ختمي. نن په کورو کې څنګه مشکل دی؟ پلار او زوی په خبره نه سره پوهېږي، اکا او وراره په خبره نه سره پوهېږي، ورور او ورور په خبره نه سره پوهېږي، مینا او سړی په خبره نه سره پوهېږي. د دې وجه څه شته؟ تاسو د هغه کورونه وګورئ، په هغو کورو کې د ورځې د قرآن یوه رکو ویل سوې ده یا نه ده ویل سوې؟ یو معمول جوړ کړئ، راسئ له سبا څخه په هر کور کې چې د هر چا قرآن زده یو قرآن راوړئ، یوه رکو قرآن شریف شروع کړئ. دا هم یو سنت طریقه ده د محمد رسول الله. تاسو قرآن شروع کړئ، بیا ته یې وګورئ بې اتفاقي ختمیږي که نه. تاسو ماخستن وخت صرف سورة الواقعه ووایاست، دا هم د محمد رسول الله طریقه ده. بیا وګورئ ستاسو په رزق کې تنګي راځي که نه راځي، د قرآن فیصله ده. د آیات ته دغه دپاره نازل سوی ده دا صورت چې دغه 2-3 مخه ووایه، د روزي ذمهواري د الله تعالی وایي زه اخلم. دا یو ورځ نه، 2 ورځې نه، میاشتو 2 میاشتې یې دا رقم ته ووایاست، ځکه قرآن ته خو موږ عقیده لرو. دا د روزي مشکل به دې هم حل سي. داسې تر ډوډۍ مخکې لاس پرې مینځل، صرف په دې خاطر یې پرې مینځئ چې محمد رسول الله لاس پرې مینځلی دی. څومره غټه خبره ده. تر ډوډۍ وروسته بیا لاس پرې مینځئ، په دې خاطر چې دا کار محمد رسول الله کړی دی. مسجد ته راننوځئ، د مسجد مسنونه دعا ده ویې وایه، دا کار چا کړی دی؟ محمد رسول الله کړی دی. څومره غټه تشبیه ده. د جمعې په ورځ باندې زیات ذکر ویل کیږي، ذکر زیات کیږي او درود شریف زیات ویل کیږي. دا د چا قول دی؟ دا د محمد رسول الله قول دی. د جمعې په ورځ تر مازګر لمانځه وروسته یو درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى آله وسلم تسلیما 80 وارې ویل کیږي. د 80 کالو ګناهونه معافوي، 80 کاله ګناهونه. موږ ته د 80 ورځو مزدوري یو څوک راکړي په یوه ورځ باندې 24 غنټې به کار وکړو. ولې زموږ ستاسو سوداوي دي، د سوداوي دي، موږ چې په سترګو وینو هغه کار کوو. هلته مو ذخیره نشته. هغه ذخیره څه ټیم معلومېږي؟ سترګې پټې شي. چې سترګې پټې شوې بس بیا حساب شروع شو، عمل ختم شو. اوس خو د عمل میدان دی، بیا د چا میدان دی؟ بیا د حساب میدان راځي. دغه یو درود شریف په څومره ګټه کوي؟ صلی الله علیه وسلم. دا د جمعې شپه ده، دا یو درود شریف یو وارې وویل سو، محمد رسول الله ته دا پیغام ورسیږي، پلانکی د پلانکي زوی د پلانکي لمسی پر تا باندې درود ووایي صلی الله علیه وسلم. څومره غټ مقام دی. او یو سعادت یې دا هم دی چې څوک پر محمد رسول الله باندې درود وایي. که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ د محمد رسول الله صورت او سیرت مختاره کړو، د ده په زندګي باندې خپله زندګي تېره کړو، له هغه سره خپله زندګي برابره کړو، تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده صرف درود شریف زیات کړئ. بس چې هر چا درود شریف زیات کړو، الله تعالی د محمد رسول الله روضه عمر نصیب کوي، د محمد رسول الله شفاعت عمر نصیب کوي، او دا پاته زندګي به هم د محمد رسول الله په طریقه باندې تېرېږي. صرف اسانه کار دی. صلی الله علیه وسلم دا څومره ویل کیږي؟ په 10 منټه کې 1000 وارې ویل کیږي. معمول جوړ کړئ د یوې ورځې جذبه نه چې صرف د جمعې په ورځ هره ورځ یې 1000 وارې وایاست. بس د ټولو سنتو د ټولو اعمالو دپاره تر ټولو اسانه علاج دا دی صرف صلی الله علیه وسلم سهار و ماښام 10 منټه یې وایاست. حساب هم ورته کوئ څونه وویل. بیا تاسو خپله زندګي وګورئ، په زندګي کې به څومره سهولت پیدا کړئ. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په آینده کې موږ تاسو دغه معمول جوړ کړو، پر محمد رسول الله باندې همیشه درود وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.